السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. कल 23 मार्च है और ये दिन سبا دریشتم مارچ دی او دا ورځ په جومات کې د یو مسلمان په حواله یادېږي. دا هغه تاریخ دی چې په دې باندې د هغه مسیح او د مهدي د راتګ اعلان شوی چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د پیشنګویۍ مطابق په آخري زمانه کې د اسلام د حقیقي تعلیم دنیا د ښودلو او خورولو لپاره براتلو او مسلمانان به په یو لاس باندې راغونډول، بلکې د ټولو مذهبونو منونکي به د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په غلامۍ کې راوسته. یعنی حضرت مرزا غلام احمد قادیاني علیه السلام دا اعلان کړی و په دغه ورځ چې زه هغه مسیح موعود او مهدي موعود یم چې د راتګ خبرې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورکړی و او داسې بیا هغوی د خپل بیعت آغاز فرمایلی و. حضور فرمایي چې دا وخت به زه د حضرت مسیح موعود علیه السلام یو څو ارشادات وړاندې کوم چې په کې هغوی د مسیح موعود د راتلو ضرورت، د زمانې د حالت او د خپلې دعوې باره کې ویلي دي او مختلف نښانونه چې دې سره تړلي شوي دي او مختلف نښانونه چې دې سره تړلي دي د هغې باره کې هغوی یو شعر کې دا فرمائی چې وقت تھا وقت مسیحانہ کسی اور کا وقت میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا. یعنی که زه نه وی راغلی نو څوک بل به راغلی وي، ځکه چې دا وخت د مسیحا د راتګ وخت و. د زمانې حالت دا غوښتنه کوله چې څوک دې راشي او د اسلام دا کښتۍ چې ډوبېږي لګیا دا د سنباله کړي. خو له بده مرغه د مسلمانانو عالمانو اکثریت چې مخکې په دغه انتظار کې و چې یو مسیح دې راشي او ډېر په شدت هغوی دا انتظار کولو، خو چې کله حضرت مسیح موعود علیه السلام دعوه وکړه نو د هغې نه پس اکثریت د هغوی مخالفت وکړو او عامو مسلمانانو ته د دروغو کیسې اورولې او د دروغو خبرې به د هغوی سره منسوبولې او د هغوی خلاف او د مسیح اسلام خلاف او د مسیح موعود علیه السلام د جمعه خلاف یې دومره راپارولي وو چې د هغوی د قتل فتوې ورکول شروع شوې، بلکې تر ننه په احمدیانو باندې په ځینې ملکونو او په ځینو کې د ظلم او د بربریت مظاهره کیږي او د
قتل او د غارتګرۍ داسې هولناک مثالونه قایمیږي یا قایم شوي دي او دا هر څه د اسلام په نامه شوي دي چې د اسلام د حقیقت نه چې کوم خلک خبر دي هغوی چې د دې سوچ هم نشي کولی او نه چې داسې حرکتونه د هغوی نه کیدی شي خو بهرحال موږ دا ګورو چې حضرت مسیح موعود علیه السلام د حالاتو د مسیح موعود د راتلو نه پس د مسیح موعود د راتلو باره کې څنګه مختلف ارشادات هغوی فرمایلي دي د دغې خبرې په بیان کې چې د مسیح موعود د راتلو ضرورت ولې دی او دغې زمانې سره مسیح څه خصوصیت لري هغوی دا نو فرمایي چې زه به په هر حال کې راتلم بلکې دا فرمایي چې زمانې دا غوښتنه کوله چې څوک دې راشي د قرآن هغوی فرمایي چې قرآن د اسرائیلي او اسماعیلي دواړو سلسلو کې د خلافت د مماثلت یو ښکاره اشاره ورکړې ده لکه دغه آیت نه هم ظاهره ده چې وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم هغوی فرمایي چې د اسرائیلي سلسلې آخري خلیفه چې د حضرت موسی علیه السلام نه پس په 14مې پېړۍ په سر کې راغلی و هغه مسیح ناصري و نو د هغې په مقابله کې ضروري وه چې د دغه امت مسیح د هم د 14مې پېړۍ په سر د راشي دې نه علاوه اهل کشف چې د خدای پاک سره یو خاص تعلق چې چا لرلو صاحب کشوف وو هغوی هم دغه پېړۍ د مسیح د بعثت زمانه ګرځولې ده ډېرو پخوانو چې کوم زبرګانو هغوی فرمایي لکه څنګه چې حضرت شاه ولی الله او د اهل حدیث اتفاق شوی دی په دې باندې چې واړه واړه علامتونه ټول او د لوی علامتونو کې هم تر ډېره حده پورې او لوی علامتونه هم تر ډېره حده پورې پوره شوي دي یعنې لوی واړه چې څومره علامتونه د مسیح د راتګ وو هغه پوره شوي دي خو هغوی فرمایي چې په دې کې هم څه قدره د هغوی غلطي ده ځکه چې علامتونه خو ټول پوره شوي دي دا نه دی چې څه حده پورې بلکې د مسیح د راتلو چې څومره علامتونه وو هغه پوره شوي دي فرمایي چې لوی علامت یا نشان چې د راتګ وو هغه دا وو په بخاري شریف کې دا لیکلی شوي دي چې یکسر صلیب او یقتل الخنزیر چې د مسیح د نزول په وخت کې به د عیسایانو غلبه وي او د صلیبي پرستش به زور وي نو آیا د هغه وخت نه دی چې څومره پادریانو د لاسه نقصان اسلام ته رسېدلی دی د دې مثال د آدم نه وخت تر اوسه پورې چېرته څه شته په هر ملک تفریقه جوړه شوې ده یو خاندان هم د مسلمانانو داسې نه دی چې تېنه یو کس نیم د هغې لاس ته نه تلی نو چې کوم راتلونکي مسیح و د هغه په وخت کې هغه به داسې وخت کې راتلو چې د صلیب پرستۍ غالبه وه اوس ډېره زیاته غالبه به څه وي څنګه د زناورو په شان په اسلام باندې د کینه پرورۍ سره حملې شوي دي دا الفاظ حضور فرمایي چې وضاحت کوي دا کوم الزام چې لګولی کېږي چې دې د انګریزانو د لاس کرلې بوټي وي دې نه دا ثابتېږي چې آیا دا د انګریزانو د لاس کرلې بوټي دي یا د اسلام د دفاع لپاره او د دغه مذهب د برترۍ ثابتولو لپاره په میدان کې د خدای پاک له طرفه راکوز کړل شوي دي بهرحال هغوی فرمایي چې آیا د مخالفانو یوه ډله داسې شته چا چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم باره کې د وحشت نه ډک الفاظ او په کنزل وی هغوی نه یاد کړي اوس که دا وخت د راتلونکي مسیح وخت نه وي او که ډېر زر هم هغه راغلو نو د 100 کالو پورې به راځي ځکه چې هغه د وخت مجدد دی مسیح موعود دی چې د بعثت زمانې د پېړۍ سر وي نو آیا د اسلام په موجوده وخت کې
اسلام دومره قدر او طاقت لري چې تر 100 کالو پورې د پادریانو د دومره داسې غلبه چې هر ورځ زیاتېږي د دې مقابله وکړي شي، یعنی غلبه تر حده پورې رسېدلې ده او چې کم چې راتلو هغه راغلی دی او هغه به اوس دجال په اتمام حجت وژني، ځکه چې په حدیثونو کې دا راغلي دي چې د هغه په لاس باندې به د ملتونو هلاکت مقدر ده، د خلکو نه، یا چې د ملت کم خلک دي د هغې نه، نو هغه شاید دا پوره شو. یعنی مسیح محمدي چې کوم راتلو به هغه د دلیلونو او هغه به د دلیلونو او د براهینو په ذریعه په ټولو مذهبونو باندې د اسلام د تعلیماتو برتري به ثابتوله او د اسلام تعلیم په هر مذهب او ملت باندې د خپل برترۍ منلو لپاره به هغې وړاندې کول. او په زرګاو غیر مسلمه چې هر کال په جماعت احمدي کې شاملېږي، نو هغه هم د حضرت مسیح موعود علیه السلام د دلیلونو د براهینو په وجه شاملېږي. بیا د زمانې د حالتو د مسیح موعود ضرورت باره کې هغوی نور فرمایي چې که ځمکه قابله نه وي نو د باران بیا څه فایده نه رسي، بلکې الټه نقصان او ضرر پرې رسي. یعنی که ځمکه ښه نه وي، شاړه ځمکه وي، سخته ځمکه وي، نو بیا نقصان کېږي. نو د اسمان نه خو نور راکوز شوی دی او زړونه روښانه کول غواړي، نو د دې د قبلولو لپاره او دې نه فایده پورته کولو لپاره تیار شي، ځکه یعنې د خپلو د زړونو ځمکه د دې قابله کوي، داسې نه چې باران خو وشي، خو لکه کومه ځمکه چې قابل جوهر نه لري هغه دا باران ضایع کړي، د اوبو هېڅ فایده ورته نه رسي. نو تاسو هم چېرته د نور په موجودګۍ کې په تیارو کې ونه ګرځئ او تندک ونه خورئ او په کوی کې چېرته پرې ونه ځئ او ونه وژلی شي. خدای پاک نه کړي چې ستاسو دا حال وي چې چېرته د رڼا نه باوجود تاسو ته تیاره ترلاسه شي او په کوی کې چېرته پرې ونه ځئ. فرمایي چې خدای پاک د ډېرې مهربانې مور نه هم زیات مهربانه دی. هغه نه غواړي چې مخلوق د ضایع شي، هغه د هدایت او د رڼا لارې په تاسو پرانیزي، خو په دې باندې قدم وهلو لپاره د عقل او د نفوسو د تزکیې نه کار واخلئ. لکه څنګه چې ځمکه چې تر څو پورې پکې کلبه نه شوي، تیاره شوي نه او تخم پکې نه کرلی شوي، همدغه شان تر څو چې مجاهدې او په ریاضت د نفس تزکیه نه شوي، پاک عقل د اسمان نه نشي راکوزېدی. په دې زمانې کې خدای پاک ډېر لوی فضل کړی دی او خپل دین او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په تایید کې غیرت کړی دی او یو انسان چې تاسو کې یو انسان دی چې تاسو ته خبرې کوي لګیا دی، هغه تاسو را لېږلی دی چې دغه رڼا طرف ته د خلک راوبولي. که زمانې کې دومره فساد او فتنه نه وي او د دین د ختمولو لپاره چې کوم قسمه کوششونه روان دي، که دا نه کېدی نو بیخي څه حرج به نه وي، هېڅ فرق نه پرېوته. خو تاسو ګورئ چې د ښې اړخ نه او د ګټ اړخ نه د اسلام د معدوم کولو په فکر کې د هر خوا نه حملې کېږي لګیا دي. ټول قومونه په دې کار لګیا دي او په دغه کوشش کې دي او په دغه فکر کې دي. حضور فرمایي چې تر نن دا حل دی په څه نه څه طریقه. فرمایي چې ما ته یاد دی، ما په براهین احمدیه کې هم ذکر کړی دی چې د اسلام خلاف 6 کروڑه کتابونه لیکل شوي دي او چاپ کړي شوي دي. دا حضور فرمایي چې دا د مسیح موعود علیه السلام د زمانې خبره ده، نن سل بلکې 1.5 کاله مخکې. فرمایي چې عجیبه خبره دا ده چې د هندوستان د مسلمانانو شمېر هم 6 کروڑه دی او د اسلام خلاف کتابونه هم په دغه شمېر کې لیکل شوي دي. حضور فرمایي چې هغه وخت د مسلمانانو شمېر 6 کروڑه و، اوس خو تقریبا 50-60 کروڑه دی، بلکې دې نه به هم زیات دی. فرمایي چې دا دومره تصنیفات چې شوي دي، که دا پرېښودی شي، یعنې که دې نه علاوه هم که څه شته، نو دا هم که زموږ مخالفان یو کتاب هر یو مسلمان له په لاس کې
وی یو کتاب زموږ د مخالفانو یو کتاب هر مسلمان په لاس کې ورکړی دی، چې څونه د مسلمانانو شمېر د هغو کتابونه لیکلي دي. حضور فرمایي چې څوک په مختلفو ذریعو په میډیا او په سوشل میډیا او په انټرنیټ هم په مختلفو ذرایعو دا کار نور هم زیات شوی دی، نوې نوې طریقې دوی خپلې کړي دي. فرمایي چې د هر مخالف یو کتاب هر مسلمان له په لاس کې ورکړی دی د هندوستان. فرمایي که د خدای پاک جوش په غیرت کې نه وي راغلی او ان له لحافظون د هغه چې کوم وعده د کوم لوز دی هغه رښتیا شوی نه وي، نو یقینا دا وګڼئ چې اسلام به نن د دنیا نه ختم شوی او د دې نښو-نامه به ختمه شوې وي. خو داسې نشي کېدی. د خدای پاک پټ لاس د دې حفاظت کوي لګیا دی. خفه کېږم، ما ته افسوس و رنج د دغه خبرې کېږي چې خلک ځان د مسلمانان وي، خو د څومره فکر چې د خپلو ودونو د رشتو کوي هغه هم فکر د اسلام نه کوي. او اکثر وي چې ما دا لوستي دي چې عیسایي ښځې چې عیسایانې ښځې وي چې هغوی مړې کېدې نو په لکونو روپۍ د اسلام د عیسایت د ترویج او د اشاعت لپاره هغوی د وصیت کړی وي. او په دې زمانې کې د مدد په هغه زمانې کې حضور فرمایي چې د مدد طرف ته رجحان د عیسایانو او ښځو قربانۍ کولې او خپل ژوند مې د عیسایت په اشاعت کې وي چې موږ هره ورځ ګورو چې هغوی د عیسایت په خورولو کې خپل ژوند تېروي. او د هغه زمانې بیا هغوی نقشه راکاږي چې په زرګونو ښځې میشنري داسې دي چې هغوی په کورونو کې په کوڅو کې ګرځي، عیسایانې ښځو تبلیغ کوي او څنګه چې کېدای شي نو ښځو د خلکو ایمانونه د هغوی نه اخلي. وی په مسلمانانو کې موږ څوک هم داسې ونه لیده چې هغه 50 روپۍ هم د اسلام د اشاعت لپاره پرېښې وي، وصیت کړی وي. او په ودونو باندې او د دنیاوي چې کوم رسمونه دي په هغې باندې بې انتها اسراف کېږي. حضور فرمایي چې دا اسراف تر نن هم کېږي. او چې څه وایي لږ ډېر خرچ دي کوي هم د اسلام د خدمت لپاره، نو چې کوم د دنیا خرچونه دي هغې په مقابله کې هېڅ نسبت ورسره نه لري. وایي چې قرض هم اخلي او ښه د زړه د خلاصه دوی فضول خرچۍ کوي، خو د اسلام لپاره نه. نو دې نه زیات د مسلمانانو قابل رحم حالت به نور څه وي. د مسلمانانو د اکثریت نن هم دا حال دی. ځینو ځینو پسې بهتري راغلی ده، خو لکه څنګه چې ما دا وویل چې هغوی د دنیا د خواهشاتو پوره کولو لپاره چې څومره خرچ کوي نو د دین لپاره د هغې لسمه برخه هم خرچ نه وي د هغوی. دا د هغه وخت حالات چې کله حضرت مسیح موعود علیه السلام دعوه کړې وه. اوس که د مسلمانانو یوه برخه ده چې د مذهب طرف ته د هغوی پام جوړ شوی دی، لکه څنګه چې ما وویل، نو صرف تر دې حده چې په اسلام باندې به قایم پاتې کېږو. نو تر دې حده خو بهتري راغلی دی چې ټیک ده چې ډېر خلک داسې دي چې په اسلام باندې قایم پاتې کېدل غواړي او تر څه حده هغوی جوماتونه هم خپل آباد کړي دي، خو د اسلام د تعلیم د خپرولو لپاره هغوی هېڅ کوشش نه دی کړی. او که څه د نامې کوشش دیم نو هغه د شدت پسندۍ دی چې په زوره به موږ به اسلام خپرو. همدغه شان مختلفې ډلې جوړې شوي دي یا د مسیح موعود د هغه د جومات د مخالفت لپاره کوششونه روان دي. دا همیشه یاد ساتل پکار دي چې که اوس په دنیا کې به اسلام خپرېږي نو د خدای پاک د رالېږلي شوي د دغه فرستاده په ذریعه به خپرېږي. همدا د خدای پاک تقدیر دی. د راتلونکي مسیح موعود لپاره خدای او د هغه رسول څه نشانې هم ښودلې وي، دا نه چې بغیر د نشانیانو به هغه څه دعوه کوي. نو دغه خبرې په بیان کې فرمایي چې د راتلونکي یو نشان دا هم و چې د هغه په زمانه کې به د روژې په میاشت کې به لمر او سپوږمۍ د تندر به نیسي او د خدای پاک د نشان پورې چې څوک ټوکې کوي نو خدای پاک پورې ټوکې کوي. د تندر نیو د دغه دعوې نه پس دا کار کېدلی د تندر نیول دا یو داسې کار دی چې د افترا او د بناوټ نه ډېر زیات لرې دی. دې ته افترا نشي ویلی کېدی، اتفاق هم نشي ویلی کېدی، دوکه هم نشي ویلی کېدی. فرمایي چې دې نه مخکې یو د کسوف او د خسوف یعنې د لمر او د سپوږمۍ د تندر نیول داسې واقع نه وه شوې. دا یو داسې نشان و چې د دې په ذریعه خدای پاک ټوله دنیا کې د راتلونکي د راتلو اعلان وکولو. نو د عرب خلکو هم دغه نشان ولیدو او د خپل د مزاج مطابق هغوی دا ووی چې زمونږ
د اشتهارونه چې د اعلان په تور چرته چې نشو رسېدی هلته دغه د تندر نیمو چې کومه دا واقع وه کسوف و خسوف هغه د راتلونکي د وخت اعلان وکړو دا د خدای پاک نشان و چې د انسان د منصوبو نه بیخي پاک و که څوک څومره فلسفي وي که هغه غور وکړي او سوچ وکړي چې کوم نشان مقرر کړی شوی و هغه پوره شو نو ضروري ده چې د دې مصداق به هم چېرته وي دا خبره داسې نه وه چې د چېرته د حساب د لاندې وي لکه څنګه چې فرمایلی شوي وو چې دا به هغه وخت کېږي چې کله به د مهدیت یو مدعي موجود وي دعوه به یې کړې وي د مهدي او د مسیح نو هله به دا نشان ظاهرېږي فرمایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم هم دا فرمایلی وو چې د آدم نه واخله تر دغه مهدي پورې چېرته داسې واقع نه ده شوی که یو تن د تاریخ نه داسې ثابته کړي نو موږ به بیا ومنو بیا وی فرمایي چې یو بل نشان دا و چې هغه به د ذوسنین ستوري طلوع کېږي یعنې هغه د هغو کلونو ستوري چې مخکې تیر شوي دي یعنې هغه ستوري چې د مسیح ناصري په ورځو کې یا په هغه کلونو کې ښکاره شوي وو هغه ستوري به اوس بیا ښکاره کېږي یعنې د یهودیانو ته چې د مسیح د اطلاع لپاره چې په آسماني طور څنګه چې اطلاع ورکړې شوې وه داسې چې قرآن که ګورو نو دا معلومیږي چې وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت دا ټولې پیشنګوۍ په قرآن کې دي چې وحشیان به راغونډولي کېږي او د دې مختلف تشریحات دي دا هم ده چې چوړیاګر به قایمیږي یعنې ټول دا ځناوران به په یو ځای کې جمع کړی شي او دا هم چې تعلیم به عام شي په دنیا کې به خور شي او دا هم چې ځینې مقامي خلکو په ځینو قومونو حمله وکړه او ختم یې کړه بیا د سیندونو د ملاولو خبره ده د خلکو د ملاولو خبره هم ده اوس رابطې اسانې شوي دي اوس خو په یو سیکنډ کې په دنیا کې هر ځای کې رابطه وشي او بیا دا هم چې ښځو باندې چې کوم ظلم کېدو نو د هغه به سوال کوي چې په کوم جرم به زه وژلی کېدم صحیفې به نشر کېږي پریس میډیا دا ټول څیزونه ثابتوي چې دا زمانه د مسیح موعود زمانه ده او په قرآن کې د دې پیشنګوۍ موجوده دي هغوی فرمایي چې په دغه زمانې کې به اوښې بیکاره شي د اعلی درجې د سورلۍ او د باربردارۍ دپاره به چې کومه پخوا استعمالېده یعنې هغه زمانې کې به بیا د سوارۍ د سورلۍ یو داسې انتظام وي یو ډېر ښه یعنې د مسیح د راتلونکي مسیح په زمانه کې چې دا چې کومې سورلۍ وي دا به بیکاره شي دې نه د ریل ګاډي زمانه د دې مطلب د ریل ګاډي زمانه ده او یو خو د هغوی پیشنګویي دا هم وه د دې مطابق اوس د مدینې او د مکې ترمنځ هم ریل ګاډي چلي او ریلوې لاین هلته جوړ شوی دی او کوم خلک چې دا خیال کوي چې د دغو آیتونو تعلق قیامت سره دی نو هغوی سوچ نه کوي چې په قیامت کې به حملدار اوښې څنګه حملداره پاتې کېدی شي ځکه چې د اشار نه مطلب حملدار اوښې دی بیا وایي چې هغه زمانې کې به د څلورو طرف نه به نهرونه روباسلي کېږي او کتابونه به په کثرت چاپ کېږي دا ټول نشانونه د دغه زمانې باره کې دي بیا وایي نور دلیل ورکوي او فرمایي چې کوم ځای کې به مسیح موعود مبعوث کېدو فرمایي چې اوس د مکان چې تر څو سوال یعنې کوم ځای کې به چې هغه راځي نو دې سلسله کې یاد لرئ چې د دجال خروج په مشرق کې ویلی شوی دی چې مطلب دنه زموږ دا ملک دی نو د حجج الکرام هم مصنف دا لیکلي دي چې د دجال د فتنې ظهور په هندوستان کې کېږي لګیا دی او دا ظاهره ده چې مسیح به همدلته به ظاهرېږي چېرته چې دجال وي او بیا دغه کلي نامه کده ویلی شوی ده چې د قادیان مخفف دی ممکنه چې د یمن په علاقه کې هم د دغه نامې یو کلی وي خو دا یاد ساتي چې یمن د حجاز نه په مشرق لیک طرف ته نه دی یمن د حجاز نه د مشرق په طرف نه دی بلکې په جنوب کې دی فرمایي چې د دې نه علاوه قضا او قدر په خپله زمان نامه چې کومه ایښې ده نو هغې کې مې لطیفه اشاره دې طرف ته شته ځکه چې د غلام احمد قادیاني چې کوم عادات دي هغه د حساب
چې ورته ګوري نو پوره 1400 جوړیږي. د جمل په حساب چې ورته ګوري نو 1400 جوړیږي. یعنې د ابجد چې کوم حروف دي دغه په حساب د 1400 جوړیږي. یعنې د دغه نامې امام چې د 14مې پېړۍ په سر به راځي نو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم اشاره هم دې طرف ته وه. بیا نور اشارونه هغوی بیان فرمایي چې حوادث هم یو علاماتو چې مختلف قسمه آفتونه به راځي، حادثې به کېږي او د چې کوم آسماني حوادث دي نو هغې د قحط او د طاعون او د هیضې صورت اخیستی دی. او طاعون هغه خطرناک عذاب دی چې دغه حکومت یې انګریزي حکومت یې لړزولی دی او په دې زمانې کې دا 15-16 کاله پورې او ډېر خوفناک طبعي خپره کړې وه. او که د دې قدم زیات شو کومې زمانې کې چې هغوی بیان فرمایلي دي که د دې قدم نور زیات شو نو دا پوره ملک به ختم شي. دا دومره په تیزه خورېدو لګیا وه. او فرمایي چې کوم د ځمکې حوادث دي، جنګونه دي، زلزلې دي نو ملکونه هغې په وجه تباه شوي دي او د چې کومې جګړې دي هغه تر اوسه هماغه شان جاري دي. د مامور من الله لپاره دا هم یو ضرورت دی چې هغه د خپل د راتلو په ثبوت کې د اسمان نشان وښایي. نو فرمایي چې یو د الاکرام چې کوم نشان و نو هغه څه کم نشان و چې د یوې کشتۍ په تر ډېرو کلونو پورې یو شرط تړلی شوی و، 15 کاله پورې برابر جنګ کېدو. د دواړو طرفونو نه اشتهارونه ورکړل شوي وو، عام شهرت شوی و، هر طرف ته مشهوره شوې وه د الاکرام واقعه چې مقابله روانه ده د حضرت مسیح موعود علیه السلام سره. نو داسې شهرت چې مثال یې ګران دی. بیا هم هغه شان دی وشو چې څنګه ویلې شوي وو. نو آیا د دې څه مثال شته؟ او بیا چې کوم د مذهبونو چې کوم جلسه وه، د عالمي مذهبونو چې کومه جلسه وه د هغې باره کې هم ډېر ورځو مخکې اعلان شوی چې خدای پاک دا اطلاع راکړې ده چې زما مضمون به په ټولو باندې غالب وي. نو کومو خلکو چې دا عظیم الشانه او روبداره جلسه په خپلو سترګو ولیده نو هغوی غور کولی شي چې په داسې جلسې کې د غلبې ترلاسه کولو خبر مخکې نه ورکول دا څه اټکل یا قیاس نه و. او بیا آخر هم هغه وشو لکه څنګه چې ویلې شوي وو. او دا د هغوی چې کوم کتاب د اسلامي اصول کې فلاسو دې باره کې چې څه ویلې شوي وو. او په هغې باره کې د هغې زمانې یو اخبار د ګوهر آصفي کلکته د هغې یو بیان ولولم. هغه لیکي چې که په دې جلسې کې د حضرت مرزا صاحب مضمون نه وي نو په اسلامیانو باندې یعنې مسلمانانو باندې به د نورو مذهبونو والو مخې ته به د ذلت او د ندامت تور لګېدلی وي. د خدای پاک زبردست لاس د مقدس اسلام د پرېوتو نه بچ کړو، بلکې دغه مضمون په وجه داسې فتح یې ورته نصیب وکړه چې حامیان مخالفان هم په فطرتي جوش دغه وینا مجبوره شو چې دا مضمون د ټولو نه اوچت دی. اوس دا خبره چې څوک لیکي هغه یو احمدي نه و، دا یو غیر احمدي و، خو هغوی مجبوره شو د غیرو حوالې ورکوي چې داسې بې شمېره اخبارونو لیکلي وو. بیا د هغوی د خدای پاک له طرفه د مامور کېدو شهادتونه هغوی وړاندې کوي او فرمایي چې دا وخت زما د مامور کېدو باندې ډېرې خبرې دي چې هغه ګواهي ورکوي. لومبی اندروني شهادت دی، دویم بیا بیروني شهادت دی، دریم د پېړۍ په سر باندې د راتلو چې کوم د حدیث دی د مجدد هغه، بیا څلورم نحنو نزلنا الذکر وإنا له لحافظون چې کومه د حفاظت لوز دی، او پنځم زبردست شهادت زه وړاندې کوم هغه په سوره نور کې د وعده استخلاف دی. دې کې خدای پاک فرمایي مخکې ذکر شوی دی چې وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم. په دغه آیت کې د استخلاف د لوز مطابق چې کم خلفاء د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په سلسله کې وي هغه به د تیرو خلفاء په شان وي. دغه شان په قرآن کې
رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته د موسی مثل فرمایلی شوی دی لکه څنګه چې فرمایي چې انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. او بیا د استثناء چې کومه پیشنګویي ده د هغې د موسی د مثل مطابق نو د هغې سره هم د موافقت لري. دا د بایبل پیشګویي ده. نو په دغه مماثلت کې لکه څنګه چې د کمال لفظ فرمایلی شوی دی هماغه شانې په سوره نور کې هم د کمال لفظ د دې نه صفا معلومیږي چې په موسوي سلسله او په محمدي سلسلې کې مشابهت او مماثلت مکمل موجود دی. یعنی د موسوي سلسلې د خلفاو سلسله په حضرت عیسی علیه السلام باندې راغله او ختمه شوه او هغوی د حضرت موسی علیه السلام نه پس د 14مې پېړۍ کې هغوی راغلي وو. نو د مماثلت په لحاظ کم از کم دومره خو ضروري ده چې په 14مې پېړۍ کې یو خلیفه د هغه رنګ او د قوت پیدا شي چې کوم د مسیح سره مماثلت لري او د هغه په قلب او د هغه په قدم دی وي. او که خدای پاک د دغه خبرې نور شهادتونه او تاییدونه نه وړاندې کړي نو دا د مماثلت سلسله بالطبع دا غوښتنه کوي چې د 14مې پېړۍ کې چې کوم د حضرت عیسی علیه السلام بروز وي هغه د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې دی ویږي. د هغوی په مماثلت کې نعوذ بالله یو نقص او یو کمزوري بیا ثابته شي. خو خدای پاک صرف دا نه چې دغه مماثلت تصدیق او تایید فرمایلی دی بلکې دا هم ثابته که ښودلی دی چې د موسی مثل د موسی نه او د ټولو انبیاو علیهم السلام نه افضل دی او یعنی رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د ټولو انبیاو نه افضل دی. فرمایي چې حضرت مسیح علیه السلام لکه څنګه چې هغوی خپل شریعت نه و راوړی بلکې هغوی د تورات تکمیل لپاره راغلي وو همدغه شان د محمدي سلسلې چې کوم مسیح دی هغه خپل شریعت څه نه دی راوړی بلکې هغه د قرآن د احیا لپاره راغلی دی د هغه ژوندي کولو لپاره راغلی دی د قرآن تعلیم خورولو لپاره راغلی دی د قرآن او د دې تکمیل لپاره راغلی دی چې تکمیل د هدایت خورولو تکمیل ورته ویل کېږي. او وی نور دې باره کې فرمایي چې د هدایت د خورولو تکمیل باره کې دا یا ساتل پکار دی چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې چې کوم د نعمت اتمام او کم د دین اکمال شوی دی یعنی دین چې خپل کمال ته رسېدلی دی او نعمت چې خپل انتها ته رسېدلی ده تر کوم ځای پورې چې رسېدی شوه نو د دې دوه صورتونه دي یو خو د هدایت تکمیل او دویم د هدایت د خورولو تکمیل. د هدایت تکمیل هغوی فرمایي چې سره د خپلو ټولو وجوه د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم راتګ سره شوی و. یعنی رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې راغله د هغوی چې بعثت وشو شریعت چې نازل شو نو د هدایت تکمیل شو او اوس د هدایت د اشاعت تکمیل یعنی د هدایت چې کوم شریعت دی د هغه به چې کومه خورول وي نو هغه د هغوی په آمد ثاني شوی دی ځکه چې په سوره جمعه کې چې کوم د آخرین منهم ولایت دی نو هغه هم د هغوی په فیض او په تعلیم د یو بل قام د تیارولو هدایت کوي. دې نه صفا معلومیږي چې یو بعثت د هغوی یو بل هم دی او دا بعثت په بروزي رنګ کې دی یو ذلي دی چې دا وخت کېږي لګیا دی نو دا وخت د هدایت د خورولو د تکمیل دی. عمده وجه ده چې د خورولو یعنی د اشاعت ټولې ذریعې او سلسلې مکملېږي لګیا دي. چاپخانې په کثرت دي پرسونه بې شمېره دي او هر ورځ په دغه سلسله کې د نوو خبرو پیدا کېدل د نوي سهولتونه چې را روان دي پرس کې ډاکخانو کې بلکې چې کومه نوې ټکنالوژي ده په دې کې استعمالېږي لګیا ده. د ډاکخانو چې کوم برقي تارونه دي ریلګاړي جهازونو او د ریلګاړو شروع کېدل د خبرونو چاپ کېدل دا ټوله خبرې چې رايوځای شوي دي د دنیا نه یو ښار جوړ کړی دی ټوله دنیا نه یو ښار جوړ کړی دی. نو دا ترقی اصل کې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ترقی دی ځکه چې د دې په ذریعه د هغوی د کامل هدایت د کمال دویم جز یعنی د اشاعت د هدایت د اشاعت تکمیل پوره کېږي لګیا دی. او فرمایي چې که اوس دا ټوله خبرې راغونډې کړې شو یو دانشمند سړی په دې غور وکړي نو چې دا څه چې موږ وایو نو هغه د دې قابل دی چې په سرسري نظر د ورته کړی شي او رد کړی شي
یا دا د دې تقاضا کوي غوښتنه کوي چې په دې باندې د پوره غور او فکر نه کار واخیستی شي، یعنې چې کومه زموږ دعوه ده آیا کومه چې زما دعوه ده آیا دا د پیړۍ په سر ده یا نه ده. که زه نوی راغلی نو د هر هوښیار او چې د خدای پاک نه ویره لرونکي لپاره بیا ضروري وه چې هغه د یو داسې تنې لټولې، ځکه چې د پیړۍ سر راغلی دی، اوس خو په 20 کاله هم تېرېدونکي دي، نو زیات د فکر ضرورت دی. او موجوده چې کوم فساد دی هغه په خپل ځای دا غوښتنه کوي چې یو تن د دې د اصلاح لپاره راتلل پکار و. فرمایي چې عیسایت هغه ازادي او بېقیدي غوره کړې چې څه حد یې نشته دی. او د مسلمانانو په ماشومانو چې کوم د دې اثر شوی دی، نو هغه چې ګورو نو دا په دغه وینا مجبوري وو چې زه د مسلمانانو ماشومان پاتې نه دي. فرمایي چې د حق د معلومولو ذریعه څه پکار ده چې څنګه به حق معلوموئ. فرمایي چې خدای پاک نه په خپلو منځونو کې دعاګانې غواړي چې هغه دې حق په تاسو ښکاره کړي. او زه دا یقین لرم چې که یو انسان تعصب او د ضد نه پاک شي او د حق د څرګندولو لپاره د خدای پاک طرف ته توجه کړي، نو 40 ورځې به پرې تېرې نه وي چې حق به ورته ښکاره شي. خو ډېر کم خلک دي چې د دغو شرایطو سره خدای پاک نه فیصله غواړي، او دغه شان د خپلې ناپوهۍ او د ضد د تعصب په وجه هغوی د خدای پاک د ولي انکار کوي او خپل ایمانونه په ضایع کوي. ځکه چې په ولي باندې چې ایمان پاتې نه شي، نو ولي چې د نبوت لپاره د میخ په شان دی، هغه بیا د نبوت نه بیا په انکار مجبوروي، او د نبي په انکار خدای پاک انکار وشي، دغه شان ایمان بیخي ختم شي. د حضرت مسیح موعود علیه السلام د دغو څو حوالو نه پس ته به زه حضرت مسیح موعود رضی الله تعالی عنه د حضرت مسیح موعود علیه السلام باره کې مختلفې حوالې چې هغوی په مختلفو ځایونو کې وړاندې کړي دي هغه به وړاندې کوم. یو ځای کې هغوی فرمایي چې کله چې مخالفت ترقي کوي نو جماعت ته هم ترقي ترلاسه کېږي، او چې کله مخالفت زیاتېږي نو د خدای پاک معجزانه تاییدونه او نصرتونه هم زیات شي. نو ځکه د حضرت مسیح موعود علیه السلام په خدمت کې چې کله به چا دا ذکر کولو چې زمونږ ځای کې ډېر مخالفت دی، نو یې به دا فرمایل چې دا ستاسو د ترقۍ علامت دی. چېرته چې مخالفت وي هلته جومات زیاتېږي، ځکه چې د مخالفت په نتیجه کې ډېر ناواقفه خلک هم د سلسلې نه واقفه شي. بیا ورو ورو د هغوی په زړه کې د سلسلې د کتابونو د لوستو شوق پیدا شي، چې کله بیا هغوی کتابونه لولي نو صداقت د هغوی زړونه راکاږي. فرمایي چې یو ځل د حضرت مسیح موعود علیه السلام په خدمت کې یو ملګری راغلو، هغوی بیعت وکړو، او د بیعت اخیستو نه پس حضرت مسیح علیه السلام د هغوی نه دا تپوس وکړو چې تاسو ته چا تبلیغ کړی و؟ نو هغوی بې سخته دا وویل چې ما ته خو مولوي ثناء الله تبلیغ کړی، دا ډېر لوی مخالف و د حضرت مسیح موعود علیه السلام. حضرت مسیح موعود علیه السلام حیرانه شو، هغوی فرمایي چې دا څنګه؟ نو هغوی وایي چې ما به د مولوي صاحب اخبار او د هغوی کتابونه به لوستل، ما به همیشه دا کتل چې په دې کې د جماعت احمدیه ډېر سخت مخالفت وي. یو ځل ما ته خیال راغله چې زه په خپله خو هم د کتابونو دغه سلسلې کتابونه وګورم چې دومره مخالفت یې روان دی، نو وګورم چې حضرت مسیح اسلام لیکلي څه دي او په دې کتابونو کې څه دي. نو ما چې کتابونه لوستل شروع کړل، نو زما سینه پرانیستی شو او زه بیعت لپاره تیار شوم. نو د مخالفت لومړۍ فایده دا وي چې دې نه الهي سلسلې ته ترقي ترلاسه کېږي او ډېرو خلکو ته پرې هدایت میلاو شي. حضرت مسیح موعود علیه السلام د مخالفت په حواله چې څنګه د انبیا په خپل مخالفت باندې څه رد عمل ښیي، حضرت مسیح موعود علیه السلام دې باره کې دا بیان فرمایي. رومي مثال خو ورکړی دی د مصر د حکومت د پخوا د زمانې چې خپل زمانې کې ډېر ناموره حکومت و، د دې باچا په خپل طاقت او په قوت باندې ډېر ویاړ کولو. فرعون و، د هغه ځای داسې باچایانو چې د مقابلې کې حضرت موسی علیه السلام څه حیثیت نه لرلو، خو دې نه باوجود چې کله هغوی باچا له لاړو نو باچا او د هغوی هېرولو او هغوی ته د هغوی د قام د تباه کولو د بربادولو اراده ښکاره کړه، او دا یې ورته وایي چې که ته منې نه شو نو تا به هم ختم کړم او ستا قام هم. حضرت موسی علیه السلام منې نه شو، او هغوی دا وایي چې کوم پیغام چې خدای پاک د دنیا دپاره ما له راکړی دی نو هغه به زه ضرور رسوم، د دنیا یو طاقت هم ما دې نه نشي منې کولی. عمده حال د حضرت عیسی علیه السلام هم و، عمده حال د رسول کریم صلی الله علیه وسلم هم و، عمده حال هم د حضرت مسیح موعود علیه السلام هم لیدلی و. ټول قامونه د هغوی خلاف و، حکومت هم په داسې رنګ کې د هغوی مخالف و، خو هغوی په آخري زمانه کې
دا رنګ نو پاتې څه کمی راغلی و په مخالفت کې، خو بهرحال قومونه د هغوی مخالف وو، د ټولو مذهبونو پیرو د هغوی مخالفانو، مولیان د هغوی مخالفانو، ګدینشینان د هغوی مخالفانو، عام ولس د هغوی مخالف وو، او مالداره او چې کوم خواص وو د هغوی دشمنانو. یعنې د څلورو اړو طرفونو د مخالفت یو طوفان و د هغوی خلاف، او خلکو هغوی ډېر پویولو، ځینې د هغوی ملګري به ځان به یې ښکاره کولو د ملګرو په شان، او دا به یې ورته وي چې په خپلو دعوو کې څه قدر کمي وکړئ، او که بعضو دا وي چې که تاسو فلانۍ خبره پرېښوده نو ټول خلک به ستاسو په جومات کې شامل شي. خو هغوی په دغو خبرو کې د یوې خبرې پروا ونه کړو، همیشه یې خپلې دعوې وړاندې کولې، او په دې باندې به شور کېدو، وهلي کېده به، قتلونه به کېده، خو دې نه باوجود او د دغه ټولو تکلیفونو نه باوجود تر اوسه جاري دي. او باوجود له دې چې د دې مقابله یوه داسې دنیا سره وه چې د ظاهري سامان په لحاظ هغوی هېڅ طاقت بیخي نه لرلو د هغې، خو بیا هم هغوی خپله مقابله جاري ساتلې وه. بلکې حضرت مسلم موعود لیکي چې ما ته ښه یاد دی چې ما ډېر ځل د حضرت مسلم موعود علیه السلام نه دا اورېدلي چې د نبي مثال خو داسې وي لکه څنګه چې خلک وایي چې یوه لیونۍ ښځه وه یو ځای کې چې هغه به بهر راوته، نو واړه هلکان به راجمع شو، ماشومان هغه به یې تنګول او پورې به یې ټوکې کولې او بار به یې تنګول، او هغه به په مقابله کې بیا هغه هلکانو ته به هغې ښځې کنځلې کولې او بددعاګانې به یې ورکولې. نو اخر د هغه کلي خلکو یو بل سره مشورې وکړو چې دا ښځه خو ډېره مظلومه ده او زموږ د ماشومان هسې دا برناکه تنګۍ، نو د مظلومیت په حال کې دا بددعاګانې ورکوي، نو هسې نه چې چېرته د دې بددعاګانې څه قبولې نه شي، نو پکار دا چې موږ د خپل دا ماشومان منې کړو چې دا دې نه تنګوي او دا به بددعاګانې هم نه ورکوي. د دغه مشورې نه پس هغوی فیصله وکړه چې سبا نه به دا ټول د کلي خلک خپل دا هلکان به په کورونو کې بند ساتي او بهر تلو ته به یې نه پرېږدي. نو بله ورځ ټولو خلکو خپلو ماشومانو ته وویل چې نن پس ته به بهر نه وځئ، او د نور احتیاط په طور هغوی د بهر د دروازو زنځیرونه ورته ولګول، تالې ورته واچولې. نو چې کله ورځ راوخته نو هغه ښځه چې کومه لیونۍ وه هغه د معمول مطابق د کور نه راووته، نو څه وخت پورې خواخوا دېخوا په کوڅو کې ګرځېده، کله به یو کوڅې ته تله او کله به بلې کوڅې ته، خو یو هلک هم ورته ښکاره نه شو. یعنې مخه خو به دا حال و چې یو هلک به چېرته د هغې لمن راکاږل نو چا به پسې کونډۍ لګولې، چا به ورله تکې ورکولې، څوک به لاسونه پورې نښتې وو، چا به ورپورې ټوکې کولې، خو هغه ورځ ورته بیا یو هلک هم نه ښکارېدو. نو تر غرمې خو دې انتظار وکړو، خو چې دا یې ولیده چې یو هلک هم د کوره نه دی راوتی، نو هغه به دوکانونه لاړه او هر دوکان ته به تله او دا به وایي چې نن ستا کور را پرېوتی دی، ماشومان دې پکې مړه دي، څه چل شوی دی چې څوک ښکاري نه. نو لږ ساعت پس چې هغې په هر دوکان دا ویل شروع کړ، نو خلکو وویل چې دا خو مغه شان دی کنځلې کوي لګیا دي، نو پرېږدئ ماشومان ولې هم دا قید کړي دي. نو هغوی دا کیسه بیانوي چې د انبیاو حال هم داسې وي چې دنیا هغوی تنګوي، ظلم پرې کوي او دومره ظلم پرې کوي چې ژوند ورته تېرول ګران شي، او د یوې طبقې په زړه کې دا احساس پیدا کېدل شروع شي چې دا خلک د ظلم نه کار اخلي لګیا دي، دې ته نه دي دا کول پکار. خو څه وکړو، هغوی فرمایي چې دنیا هم نشي پرېښودی چې دنیا کله دې نه تنګوي، دې بیا په خپله ورپسې ځي او راپاڅوي چې دنیا نه دې طرف ته متوجه شي، دې خبره دې واوري په څه طریقه، او بیا په مخالفت کې هم ښه خلک روزي. بیا هغوی فرمایي چې د مولوي محمد حسین بټالوي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د ځوانۍ ملګري وو او دوی سره یې تعلق لرلو او همیشه به یې د هغوی د مضمونونو تعریف به یې کولو. نو د دعوې نه پس هغوی دا اعلان وکړو چې ما دا سړی مخکې کړی وم، زه به یې اوس تباه کوم. هغه وخت چا دا تصور کولی شو چې مولوي محمد حسین بټالوي په شان عزتمند او بارسوخه انسان به د چا باره کې دا وایي چې زه به دا تباه کوم او بیا د هغه تباه نه شي. یعنې دومره زور لرلو هغوی چې هغې دا وایي چې زه به دا کوم، نو بیا یې کولی هم شو. او بیا حضرت مسیح موعود علیه السلام په خپلو خپلوانو کې اعلان کړی و، ځینو خپلوانو هم حضرت مسیح موعود علیه السلام خپلوانو هم دا خبرونو کې دا اعلان چاپ کړی و چې دغه دې خپله دوکانداري چلولې ده او د دې طرف ته چاته پام نه دی کول پکار. دغه شان ټوله دنیا د هغوی د بدګمانه کولو کوشش کړی و. هغوی فرمایي چې دا زما د هوش خبره ده چې ډېر خلک چې کوم مستکاران او زمینداران
او هغوی هم د دې په کور کې د کار کولو نه انکار کړی و، یعنې چې کوم نوکران وو هغوی هم د کار نه انکار کړی و، او د دې په شا اصل کې زموږ خپل خپلوان وو، نو خپلو که پردي وو هغوی راغونډ شوي وو او د دې ختمول غوښته، تباه او برباد کول یې غوښته، خو څه وشو؟ نن د هغوی نامه د دنیا د 212 ملکونه دي چې پکې اخیستلی کېږي. دا صداقت نه دی؟ د هغوی نور څه دی؟ بیا د صداقت یو بل نشان هغوی بیانوي او فرمایي چې خدای پاک حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ کې پیدا کړي وو او د هغوی وجود موږ لپاره آیات مبینات جوړ شوی وو. کم تنم چې هغوی سره ناست وو هغې ته د قرآن او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم صداقت ښکاره شوی دی او یو څیز هم داسې پاتې نه شو چې هغه د اسلام نه بیا لرې کړي. حضرت مسیح موعود علیه السلام وایي چې کله د کرم دین والا مقدمه شوې وه نو مجسټریټ هندو و او چې کوم آریا وو نو هغه یې لمسول او دا یې ویل چې حضرت مسیح موعود علیه السلام له دې څه سزا ضرور ورکړي او هغه د داسې کولو لوز هم کړی و. خواجه کمال الدین چې کله دا خبره واورېده نو ډېر یېرېدلی و او هغوی حضرت مسیح موعود علیه السلام په خدمت کې ګرداسپور ته حاضر شو او چېرته چې هغوی د مقدمې په وخت کې ایثار و دا یې ورته وویل چې حضور ډېر د فکر خبره ده، آریاو د مجسټریټ نه د څه نه څه سزا ورکولو لوز اخیستی دی. هغه وخت حضرت مسیح موعود علیه السلام لاس او هغوی فوراً کېناسته او دا یې وفرمیل چې خواجه صاحب د خدای پاک په زمري به څوک لاس واچوي؟ زه د خدای پاک زمری یم. هغوی یې لږ په ما لاس واچوي لږ ودې ګوري. نو هغه داسې بیا وشو چې هغه مجسټریټ چې چا په عدالت کې یو پسې بل د مقدمه په وړاندې شوې وه، وایي چې دوه مجسټریټانو د چا په عدالت کې یو پسې بل د مقدمې وړاندې شوې وې او هغوی دواړو ته ډېره سخته سزا میلاوه شوې. هغه دا چې یو خو پکې معطل شو چا چې د هغې خلاف څه کول غوښته او د بل زوی و چې په سیند کې ډوب شو مړ شو، هغه په دغه غم کې سم نیم لیونی شو او هغه باندې د دغه واقع دومره اثر و. حضرت مسلم موعود فرمایي چې یو ځل زه دلي ته روان وم د لودیانې په سټیشن هغه میلاو شو، ما ته ډېر په الها او ډېر په لجاجت ډېر په درد راته دا وویل چې دعا وکړئ چې خدای پاک دې ماته د صبر توفیق راکړي، ما نه ډېرې لویې غلطۍ شوي دي او زما حالت داسې چې زه وېرېږم چې چېرته لیونی نه شم. هغوی بیا دا وفرمیل چې زما یو زوی دی دعا کوئ چې یو خو مې زوی مړ شو خو یو زوی مې بل دی او دعا کوئ چې هغه د خدای پاک د هغه او ما دواړه موږ دواړه د تباهۍ نه بچ کړي چې د نیکه څه چې موږ حضرت مسیح موعود علیه السلام سره کړي د هغې په وجه. نو هغوی لیکي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام خبره پوره شوه چې د خدای پاک په زمري څوک لاسه اچولی شي او آریا د هغه په خپل مقصد کې ناکامه شو. بیا هغوی لیکي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د زمانې یوه دلچسپه واقعه ده چې د هغوی یو ملګري و چې د مولوي محمد حسین بټالوي صاحب هم ملګري و، د هغه نامه نظام الدین و. هغه 7 حجونه کړي وو، ډېر ښه مزاج هغوی لرلو، په مزاج کې ډېر خوش مزاجه وو، خندا ډېره وه د هغوی په مزاج کې. نو هغوی حضرت مسیح اسلام او مولوي محمد حسین بټالوي دواړو سره دوستانه تعلقات لرل. نو ځکه چې کله حضرت مسیح موعود علیه السلام د ماموریت دعوه وکړه مولوي محمد حسین بټالوي په هغوی باندې د کفر فتوې ولګولې، نو د هغوی زړه ته ډېر تکلیف شوی و ځکه چې هغوی ته د حضرت مسیح موعود علیه السلام په نیکۍ باندې ډېر یقین و. هغوی لودیانې کې اوسېده او مخالفانو به چې کله حضرت مسیح موعود علیه السلام خلاف به یې څه ویل نو دوی به ورسره په جنګ شو او دا به وایي چې تاسو ورشئ د حضرت مرزا صاحب حالت خو لږ وګورئ، هغوی څومره نیک انسان دی، زه خو هغوی سره پاتې شوی یم او ما لیدلي دي. او که هغوی چې کله هم د قرآن نه څه خبره هغوی ته وکړی شي نو هغوی فوراً د هغې منلو تیار وي او هغوی دوکۍ بیخي چاله نه شي ورکولی. او که هغوی د قرآن نه پوه کړی شي نو چې د هغوی دعوه غلطه ده نو ما ته یقین دی چې هغوی به فوراً ومني. نو ډېر ځل به هغوی خلکو سره په دغه خبره جګړه کوله، دا به وي چې زه چې کله قادیان ته لاړ شم نو ګورم به چې څنګه هغوی د خپلې دعوې نه توبه نه کوي او زه به قرآن کلاو کوم د هغوی مخې ته به کېږدم او کوم وخت چې په قرآن کې څه آیت د حضرت عیسی علیه السلام په ژوندي اسمان ته د تلو باره کې به ورته وښیم نو هغوی به فوراً ومني او هغوی به وایي چې زه ښه خبره یم چې هغوی چې د قرآن خبره واوري نو بیا یې سم نه وایي.
نو آخر هغوی ته یو ورځ خیال راغلو لودیانې نه قادیان ته ورسېده او حضرت مسیح موعود علیه السلام ته وویل چې آیا تاسو اسلام پرېښی د قرآن نه انکار کړی دی. نو حضرت مسیح موعود علیه السلام وفرمایل چې دا څنګه کېدی چې قرآن خو زه منم او اسلام زما مذهب دی. نو هغوی وویل چې الحمدلله وایي زه هم خلکو ته همدا وی چې دوی خو قرآن پرېښودی نه شي. بیا وایي چې ښه که زه د قرآن نه په سوونو آیتونو د دغه خبرې په ثبوت کې تاسو ته وښیم چې حضرت عیسی علیه السلام ژوندي په اسمان باندې تللي وو نو تاسو به ومنئ. حضرت مسیح علیه السلام وفرمایل چې سوونو آیتونو په څه به راته ښایي که تاسو ماته یو آیت وښودلو نو زه به یې ومنم. نو هغوی وایي چې الحمدلله وایي زما خلکو ته همدا وی چې حضرت مرزا صاحب باندې خبره منل هېڅ ګرانه خبره نه ده. خلک هسې شور کوي وایي ښه که ډېر سوونه نه که زه صرف سل آیتونه د عیسی علیه السلام د ژوند په ثبوت کې وړاندې کوم نو تاسو به ومنئ. حضرت مسیح علیه السلام وفرمایل چې ما خو تاسو ته وویل چې که تاسو یو آیت هم وړاندې کړو نو زه به یې ومنم. د قرآن د په سلو آیتونو باندې عمل کول هم هغه شان ضروري لکه څنګه چې د په یو لفظ باندې عمل ضروري دی. د یو او د سل آیتونو خو سوال څه نشته دی. نو وایي ښه که سل نه وي نو 50 وړاندې کوم نو ستاسو دا لوز دی چې تاسو به خپله خبره پرېږدئ. حضرت مسیح علیه السلام بیا وفرمایل چې ما خو تاسو ته وویلې چې که تاسو یو آیت هم وړاندې کړو نو زه به یې ومنم زه تیار یم. نو حضرت مسیح موعود علیه السلام څنګه چې په دغه خبره باندې د پختګۍ اظهار کولو نو هغوی ته دا شک کېدو لګیا چې دومره آیتونه کېدي چې په قرآن کې نه وي. نو هغوی اخر وایي چې که 10 آیتونه که زه وړاندې کړم نو بیا به تاسو ضرور ومنئ. حضرت مسیح موعود علیه السلام په خندا شو دا یې وفرمیل ما خو مخکې زه خو په خپله لومړی خبره قایم یم که تاسو یو آیت هم وړاندې کړو. وایي ښه زه ځم او 45 ورځو هغوی بیا ورته وایي چې زه ځم او 45 ورځو پس به راځم او تاسو به د قرآن نه داسې آیتونه ښیم. وایي هغه وخت مولوي محمد حسین بټالوي په لاهور کې وو او ذخیرة المسیح ولې مملته وو او مولوي محمد حسین بټالوي هغه وخت د مباحثې لپاره د شرایطو تصفیه روانه وه. یعنې د هغوی ترمنځ خط و کتابت روان و. د مباحثې موضوع وفات مسیح و او مولوي محمد حسین بټالوي دا وی چې چونکې حدیث د قرآن مفسر دی نو ځکه چې کله د حدیثونو نه څه خبره ثابته شي نو هغه د قرآن خبره ګڼلی کېږي. نو ځکه د حدیثونو له رویه د حدیثونو مطابق د حضرت عیسی علیه السلام د ژوند په وفات باندې بحث پکار دی. حضرت مولوي صاحب به دا وایي چې قرآن په حدیث مقدم دی او ځکه هم د قرآن نه به پکار وي چې خپله خبره دې ثابته کړې شي. نو په دې باندې ډېرو ورځو راڅخه بحث جاري و او د بحث مختصر کولو لپاره د بحث لنډولو لپاره یعنې دې لپاره چې چېرته په څه داسې طریقه مولوي محمد حسین بټالوي سره مباحثه وشي ذخیرة المسیح ول د هغې ډېره خبرې منلې چې ټیک ده دام ټیک ده دام ټیک ده. مولوي محمد حسین خوشحاله و چې کوم شرطونه زه په دې باندې منل غواړم هغې مني لګیا دي. په دغه دوران بیا نظام الدین هم هلته ورسېدو. حضرت مسیح موعود اسلام چې کله رخصت شو نو هغې هلته ورسېدو دا یې وایي چې ټول بحثونه بند کړئ. زه حضرت مرزا صاحب سره ملاو شم او هغوی بالکل توبې لپاره تیار ناست دي او زه چونکې ستاسو ملګری یم او د هغوی نو ځکه په دغه اختلاف زه ډېر په تکلیف کې یم. زه دې نه خبر یم چې حضرت مرزا صاحب په طبیعت کې نیکي ده نو ځکه زه هغوی ته تللی وم او هغوی نه دا ملوز اخیستی دی چې قرآن نه به که 10 آیتونه د حضرت عیسی علیه السلام د اسمان د تلو باره کې ورته وښودلی شي نو هغوی به د حیات مسیح قایل شي. نو تاسو ماته 10 آیتونه داسې وښایي. د مولوي محمد حسین بټالوي صاحب په طبیعت کې حضرت مسلم موعود لیکي چې ډېره زیاته غوسه وه هغوی ډېر جذبازه وو. نو هغوی خپل ملګري ته دا وویل چې کمبخته تا خو زما ټول کار خراب کړو. ما د 2 میاشتو بحث نه پس هغوی د حدیث طرف ته راوستي وو او ته بیا د قرآن طرف ته ووځې. نو میا نظام الدین وویل ورته چې ښه نو 10 آیتونه هم ستاسو په تایید کې نشته. نو هغوی ته ته خو جاهل سړی ته څه خبرې چې د قرآن څه مطلب دی. چې کله هغوی دا خبرې وکړې نو میا نظام الدین ته نو هغوی ورته بیا میا نظام الدین دا وویل چې ښځې بیا چېرته قرآن نه زه به هملته یم. دا یې وویل او قادیان ته راغلو. هغوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام په لاس باندې بیعت وکړو نو دا د هغې د بیعت واقع وه. حضرت مسلم موعود لیکي چې ګورئ په قرآن باندې حضرت مسیح موعود علیه السلام ته څومره اعتماد او څومره په وثوق هغوی دا وفرمایل چې دا د قرآن خلاف نشي کېدی. د دې دا مطلب خو نه و چې د قرآن حضرت مسیح موعود علیه السلام سره څه خاص رشته ده یا د هغه د جماعت احمدي سره څه خاص تعلق دی. قرآن خو د صداقت لارې ښودلې دي. قرآن خو به د صداقت لاره ښیي او چې کوم
کم فریق په د صداقت په طرف وي، په رښتیا وي، په حق وي، د هغه حمایت وکړي. حضرت مسیح موعود علیه السلام ته چې یقین و چې هغوی په حق دي، نو ځکه قرآن هم هغوی سره و. همدا وجه ده چې حضرت مسیح موعود علیه السلام دا فرمایل چې که زما یوه دعوه هم د قرآن مطابق نه وي، نو زه به هغه د ردی په ټوکرۍ کې وغورځوم. د دې مطلب دا بیخي نه دی چې حضرت مسیح موعود علیه السلام ته د خپلې دعوې باره کې څه شک و، بلکې د هغې دغه خبرې وجه دا وه چې هغوی ته دا یقین و چې قرآن به زما تصدیق کوي. دا امید دی چې همدا امید دی چې دنیا کې مونږ کامیابه کړي یو، او همدا نن زموږ د کامیابو د حضرت مسیح موعود علیه السلام پیغام په دنیا کې د خپرولو ذریعه ده، او یقینا قرآن موږ سره دی. حضرت مسیح اسلام فرمایي چې یقینا یاد لرئ چې د خدای پاک لوزونه رښتیا دي. هغه د خپل د لوز مطابق دنیا ته یو نظیر را لېږلی دی، خو دنیا هغه قبول نه کړو. خو خدای پاک به ضرور قبلوي، او په ډېرو زورورو حملو به د هغه صداقت ښکاره کوي. او زه تاسو ته رښتیا وایم چې زه د خدای پاک د لوز مطابق د مسیح موعود په طور راغلی یم. که غواړئ نو قبول کړئ، او که غواړئ نو رد مې کړئ. خو ستاسو په رد کولو به څه نه کېږي. خدای پاک چې کومه اراده فرمایلې د هغه به کېږي، ځکه چې خدای پاک مخکې نه په ابراهیم احمدیه کې فرمایلی دي چې صدق الله رسوله وکان وعده مفعولا، چې د خدای او د هغه رسول چې څه ویلي دي هغه رښتیا شو، او د خدای حکم پوره کېږي. حضور فرمایي چې اوس تېره جمعه چې په نیوزیلند کې کومه واقع شوې وه، د هغې باره کې زه څه ویل غواړم. تېره جمعه مې ویل غوښته، خو په آخر کې زما ذهن نه بیخي وتي وو. خو بهرحال د هغې نه پسې ما یو پریس ریلیز ورکړی و چې پکې د جومات له طرفه په هغې باندې د افسوس اظهار شوی و چې ډېر بېګناهه او معصومه خلک د مذهبي او د قومي منافرت ښکار شو او شهیدان کړای شو. او خدای پاک د هغې باندې رحم وفرمایي، او د رحم سلوک دې ورسره وفرمایي، د هغې سره د هغې لوحقینو له دې صبر ورکړي. او هغه موقع نه پس بیا نورې څه خبرې راغی، او نه بیانول د نه بیانولو فایده په دغه لحاظ شوه چې د نیوزیلند حکومت په خاص طور وزیر اعظم چې د کومو اعلی ترینو اخلاقو مظاهره کړې ده، او د حکومت د فرایضو چې کوم حق هغې پوره کړی دی، نو هغه خپل مثال دی. کاشکې مسلمانانو حکومتونو هم د نسل سبق واخلي او د مذهبي منافرت ختمولو کې خپل کردار ولوبوي. د هغه ولس هم د هغې پوره مرسته کړې ده، او دا موږ اورېدلي دي چې نن د جمعې په ورځ به د ریډیو د ټلویزیون دا اعلان شوی دی چې موږ به د جمعې په وخت کې د جمعې لمونځ په وخت کې به د مسلمانانو سره د یووالي اظهار لپاره د هغوی بانګ په ټلویزیون او په ریډیو باندې ویل کېږي. او د غیر مسلمه چې کومې ښځې دي عیسویانې، هغوی هم د یووالي د اظهار په طور په سرونو باندې سکافونه او لوپټې د اخیستو اعلان کړی دی. خدای پاک دې د دوی دا نیکۍ قبولې کړي، او دوی له د رښتیا او د حق د پېژندنې توفیق ورکړي. هلته چې کوم مسلمانانو په جومات کې، نو هغې کې یوه ښځه وه چې کومه قاتل و ظالم هغې خاوند وژلی و، او یو کاله زوی و هغه هم وژلی و. او د هغې انټرویو را روان و، ډېر د غیر معمولي صبر او د حوصلې هغې اظهار کړی پکې. او دا مړ شوي هم داسې وو چې هغې د خلکو مدد کولو او ژوند یې قربان کړی و. خو بهرحال د یوې نیکۍ له خاطره او د نیک مقصود خاطره ژوند قربان کړی، نو خدای پاک د دې سره د رحم سلوک وفرمایي. یو ډېره انتهایي قابل افسوس واقعه ده، او د هغه ځینې مسلمانانو ډېر د صبر او د حوصلې اظهار کړی دی، او همدا د یو مسلمان نه تمه کېدی شي، او همدا اظهار چې یو مسلمان ته کول پکار دی. خو ځینې شریعت پسنده ډلې دي چې هغوی دا اعلان کړی چې موږ به د دې بدل اخلو، حالانکه انتهایي غلط څیز دی. داسې خو بیا دښمنۍ روانې وي. خدای پاک دې وکړي چې د اسلام دننه چې کوم شریعت پسنده ډلې دي دا د ختم شي، او د اسلام حقیقي او خاصه تعلیم دې په دنیا کې خپور شي. مسلمانانو ته هم د خدای پاک د توفیق ورکړي چې دې اکثریت دی، بلکې دا ټول د زمانې امام ومني چې بیا د یو ځای شي، او په دنیا کې د اسلام حقیقي او خاصه تعلیم د خپور کړی شي.
دې نه علاوه د مونځونو نه پس څو جنازې دي غایبې. بیا د مولانا خورشید احمد انور صاحب نه د قادیان کې دي وکیل المالو د تحریک جدید په 19 مارچ 83 کال عمر کې دوی وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. د خدای پاک په فضل موسی وو او د ډېرې مودې راهیسې د سرطان د مرض په وجه بیمار وو، خو ډېر په صبر او همت او په حوصله دوی د بیمارۍ مقابله کړې وه او دا بیماري یې برداشت کړې وه. د ډېرې بیماریو د کمزورۍ نه باوجود د خپل د منصب فرایضو پوره کولو کې دوی چېرته کوتاهي نه وه کړې. په عقلانګۍ سره به دفتر ته راتله، بلکې تر آخره وخته پورې ډېر په احسن رنګ کې تر کومه حده چې کوشش کېدی شي دوی د پوره کولو کوشش کړی دی، بلکې څنګه چې حق پوره کول پکار او حضور فرمایي چې زه دا ګڼم چې هغوی حق پوره کړی دی. خدای بخښلي د عبدالعظیم صاحب درویش قادیان او د رئیسه بیګم زوی وو او پنډي بټیان سره د دوی تعلق و. د دوی په خاندان کې ټوله نه مخکې دوی ته د احمدیت د قبلولو توفیق نصیب شوی و، یعنې د دوی والد ته. د بیعت نه پس ته د دوی نیکه نه بلکې حضور فرمایي چې خورشید انور صاحب د بیعت نه پس د دوی نیکه د دوی ټولو کې زیات مخالفت کړی و، وهلی وو. بیا دوی قادیان ته هجرت وکړو، همدلته بیا دوی مستقل قیام وو. په وړوکوالي کې د قادیان په ماحول کې بزرګان صحابه او د درویشان قادیانو په صحبت کې دوی وخت تېر کړی وو. میټرک کې د تعلیم الاسلام سکول قادیان نه کړی وو. بیا په مدرسه احمدیه کې دوی داخله اخیسته وه. په کال 1962 کې دوی د مدرسه احمدیه قادیان نه د مولوي فاضل امتحان پاس کړی وو او په مدرسه احمدیه قادیان کې دوی لومړي تقرر د ټیچر په طور شوی وو. او بیا په کال 1982 کې دوی د بدر منیجر مقرر کړی شوي وو. بیا څه موده دوی د بدر ایډیټر هم وو. په کال 1989 کې د ناظم ارشاد وقف جدید قادیان په طور دوی د خدمت توفیق ترلاسه کړی وو. همدغه شان نایب ناظر ارشاد صدر مجلس خدام الاحمدیه هندوستان نایب ناظر بیت المال آمد په طور هم دوی د خدمت توفیق ترلاسه کړی دی. په کال 2006 کې دوی حضور فرمایي چې ما دوی د وکیل المال تحریک جدید مقرر کړي وو. تر مرګه پورې دوی په دغه عهده باندې ډېر په ښه رنګ کې خدمت ترسره کول. همدغه شان د ډېرو اهمو مرکزي کمیټو صدر او ممبر هم دوی پاتې شوي دي. انتظامي صلاحیت په دې کې ډېر ښه و او ډېر په ښه زړه او په زیار به دوی خپل فرایض ترسره کول. په تحریک جدید کې د هندوستان پوزیشن دوی مستحکم کړی وو. ډېر کوشش دوی کړی وو او ډېر شاته وو. بیا د خدای په فضل ډېر مخکې راوستو د قربانو په لحاظ. د سلسلې د پیسې در دوی لرلو او ډېر په احتیاط به خرج کولو. علمي صلاحیت د دوی ډېر زیات و او د دوی مضمونونه ډېر ښه وو او تر ډېرو کلونو پورې دوی د اخبار بدر قادیان ډېر کامیاب ادارت توفیق هم دوی ته ترلاسه شوی و. په بدر اخبار کې دوی ادارې به د دیني معلومات نه ډک وو او د دوی اردو به د فصاحت او د بلاغت نه به ډکه وه او اردو به هم د دوی مضمونونه به د دوی ادارې به د دیني معلومات او اردو به د فصاحت او د بلاغت نه ښه ډکه وه. او حیدرآباد دکن کې به یوه مقابله کېده د اداره تعمیر ملت به دا مقابله کوله د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په سیرت او هغوی هغه ځای کې یو مضمون لیکلی و او لومړی انعام دوی ته ملاو شوی و. 40 کاله مخکې زړه دا خبره ده د دوی د ځوانۍ. دوی ډېرې خوبۍ لرلې او د دوی ملت نثاري د دوی مېلمستیا او ډېر زیات محنت د دوی نمایان اوصافو د دوی او د جلسه سالانه مخکې به ډېر په شوق به دوی د مېلمنو د راتلو تیاري کوله او د محدودو وسایلو نه باوجود ډېر په ښه انداز به ډېرې په عمدګۍ به دوی د مېلمستیا انتظام کولو. ډېر صاحب الرأی وو، د غریبانو همدرد وو، د بالا افسرانو ډېر مطیع وو، خلافت سره ژوره وابستګي لرله. د دوی د خدمت موده تقریبا په 52 کالو خوره ده او د دوی 4 لوڼه او 1 زوی دی
او یو زوی دلته دي او یو لوري د دې په امریکې کې د یو په قادیان کې د دوی زوم خالد احمد الدین صاحب لیکي چې د بیمارۍ په ورځو کې دوی ته به چې کله د آرام ما ویلو نو دوی به همدا جواب راکولو چې زما خواهش دی چې تر آخري دمه د خدمت کوم او د خدای په مخې ته حاضر شم او دا لوز هغوی پوره کړی و او د دوی نایب صدر مجلس طریق جدید لیکي چې دوی د طالب علمانو زمانې راڅخه تعلق و خاکسار سره په مختلفو مواقعو دوی سره د کار کولو موقع ترلاسه شوې ده د نایب ناظر بیت المال احمد په حیثیت چې مقرر شو نو هغه وخت موصوف د خاکسار سره یوې اوږدې مودې پورې ډېر په عمدګۍ کار کړی و ډېر اطاعت ګزاره ډېر زیات محنتي دیانتداره و او په مالي معاملات باندې ډېر ژور نظر دوی لرلو د طریق جدید بجټ چې کله هم د دوی له به ورکړی کېدو د وکیل المال نو د یو څو لکو چې کم و نو هغه بیا د خدای پاک په فضل تر کورونو ورسېدو خدای پاک د دوی درجات اوچت کړي او د دې بچو ته هم د دې د نیکۍ د جاري ساتلو توفیق ورکړي دویمه جنازه د طاهر حسین منشي صاحب د نایب امیر فیجي چې په 15 مارچ 22 کال عمر کې دی وفات شوی دی انا لله و انا الیه راجعون د فیجي جومات دوی ډېر پخواني خادم و ډېره موده پورې دوی ته د نایب امیر په طور د خدمت توفیق ترلاسه شوی دی ډېر نیک دعاګو مخلص او باوفا ازبرګ انسان و د خدای پاک په فضل موسم و او د جایداد حصه په خپل ژوند کې ورکړې وه په غمزبلو کې یو زوی او یو لور یادګار پرېښي دي د دوی د دواړه ماشومان احمدیان نه دي او د خدای پاک په فضل دوی د فیجي په تعلیمي شعبه کې ډېر نوم ګټلی و د کالج پرنسپل پاتې شوي و او د تعلیم په شعبه کې په وزارت کې د سیکنډري پرنسپل ایجوکیشن افیسر دوی پاتې شوي دي او بیا وروسته د دې ترقي شو نو ډیپټي ډایرکټر ایجوکیشن شو په دغه عهده کال 1999 کې دوی ریټایر شوي وو بیا حکومت بیا د دې خدمات اخیستی وو او د پبلک اکاونټس کمیټه رکن دوی جوړ کړي وو چې تر څه موده پورې دوی وو او بیا د بیمارۍ په وجه بیا دې نه هم بیا دوی فارغ شوي وو د احمدیت قبلولو باره کې حامد حسین صاحب د نصر بانګه جومات صدر بیانوي چې د منشي صاحب وړومبی پوسټینګ په کال 1988 کې د نصر بانګه پرایمري سکول کې شوی و نو هغه وخت د سکول سکرټري وم نو زما دې سره دوستي جوړه شوه او موږ به ډېر وخت یو ځای تېرولو نو د جومات خلاف کېدو نه باوجود دوی به د احمدیت خبرې اورېدې او بحث به هم کولو کله به چې دوی سني وو بیکګراوند د دې پس منظر سني وو د منشي صاحب وی د هغوی به د خپل مولا به چې د بحث لپاره راوستو نو هغه به انکار وکړو نو په دې باندې به بیا هغې ته ډېر افسوس کېدو او بیا وروسته خدای پاک په دې باندې ډېر فضل وکړو او دوی ته د وخت امام د منلو توفیق ورکړو خدای پاک حامد حسین صاحب بیانوي چې څنګه دوی ته د احسان د جواب توفیق ترلاسه شوی چې یو ځل منشي صاحب قادیان ته چې لاړو نو ماته دا وویل چې باید دعا کې مې تاسو لپاره ډېره دعا کړې ده چې خدای پاک ستاسو په ذریعه زه دې مقام ته رارسولی مې د دې په ذریعه د احمدیت د قبلولو توفیق میلاو شوی چې باید دعا ته تللي وو نو دوی لپاره دعا کوله چې دې سړي په ما باندې ډېر احسان کړی دی نو د خپل د محسن لپاره داسې د دعا خیال مې احمدي ته راتلی شي د حضرت المسیح رابعی رحم الله تعالی په زمانه کې دوی د فیجي نایب امیر مقرر کړی شوي وو نعیم اقبال صاحب مبلغ لیکي چې ډېر باوفا وو خلافت سره ډېر زیات د دوی د وفا تعلق وو نورو ته به هم دوی د خلافت د احترام او د اطاعت تحریک کولو خپله اعلی نمونه به هم دوی هر وخت ښودله او کله به څه خبره باندې اختلاف وشو خو چې دوی به خبر شو چې د خلیفة المسیح رای دې باره کې دا ده نو فوراً به دوی خپله رای پرېښوده درېیمه جنازه ده د موسی سسکو صاحب چې د مالي اوسېدونکي دي 15 فروری باندې دوی وفات شوي انا لله و انا الیه راجعون دوی په فوج کې بریګیډ کمانډر وو د احمدیت تعارف دوی ته د جومات د یوې رسالې په ذریعه شوی و دې نه پس دوی د وسکاسو ریجن مبلغ سره مسلسل په رابطه کې وو او په نومبر کال 2012 کې دوی ته د احمدیت د قبلولو توفیق ترلاسه شوی و په کال 2014 کې دوی ته د وسکاسو ښار
چې د جماعت کوم ریډیو سټیشن دی نو هاي کې چې کله ریډیو سټیشن شروع شو نو د ریډیو ډایرکټر او دغه کال کې بیا دی صدر جماعت هم مقرر کړی شو. د ریډیو سټیشن د قیام نه پس په وسکاسو ریجن کې د غیر معمولی مخالفت سره دی مخ شوي وو. نو هغه وخت هم دوی ډېر په حکمت او په صبر او په تحمل د حالات مقابله کړې وه او د ټولو مسلو حل یې راوستی وو او متعلقه مقتدرې سره هم دوی رابطه کړې وه او چې د جماعت تعارف یې ورته کړی وو. او دې نه علاوه کال 2014 نه دوی په قامي عامله کې د امور خارجه سکرټري په طور د خدمت توفیق ترلاسه کولو. د بیعت نه پس د هغوی ځان د جماعت کارونو لپاره وقف کړی وو. د سره د جمع د مونځ نه علاوه تهجد مونځ به هم دوی ډېر په باقاعدګۍ سره کولو. ډېر مخلص او باوفا انسان وو. خلافت سره غیر معمولي مینه لرله او د خلافت په هر تحریک باندې دوی به لبیک ویلو کې به وړاندې کېده او په غم ځپلو کې د 2 ښځو نه علاوه 10 وروڼه او 15 زامن دوی یادګار پرېښي دي. خدای پاک دې د دوی ټولو درجې بلندې کړي او د دې اولاد ته د دې د نیکو د جاري ساتلو توفیق ورکړي. د مرشد صاحب اولاد چې احمدي نه دی خدای پاک دې هغوی هم توفیق ورکړي چې هغوی دې هم د زمانې امام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.